اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. گذشته کوم پروګرام کړو ایمو کوم موضوع هغه شک او وسوسو په متعلق وو. هغه پروګرام کې مو د نتیجې ته رسیدلی و چې د انسان کوم حقیقت څه دوه بعد باندې مشهور دی. د شک والا کوم مرض دی، د کوم ځای ته لګیږي، د انسان د روح ته لګیږي او د بدن سره څه تعلق نشته دی. او حالان کې کنن سبا میډیکل فیلډ کې کته و سایکولوژیست تویر شي، یو نفسیات مریض تویر شي، هغه ته د دماغ علاج کوي، هغه بدن علاج کوي. حالان کې د مرض بدن سره هیڅ علاج هم نشته. اندی زمن کې مو دوستانو خدمت کې یو روایت ذکر کړی او مولا امیر المؤمنین څه مولا ویلی و چې جسم د پاره شپږ حالات دي. انده شپږ حالات کوم دي؟ روح د پاره هم دي. روح پاره لکه مولا ویلی و چې و مرضها شکها، مرض د روح څخه کوم دی؟ شک د روح ته چې کله روح شک مبتلا شي او همانداشان و صحتها یقینها، صحت روح څخه کوم دی؟ هغه یقین د روح ته. روح څخه کله یقین حالت ورسیږي پوښتنه ده روح څخه کوم دی؟ صحت حالت کې دی. او سوال دا دی چې د روح څخه کله مریض شوی دی دی به مو علاج څنګه کوو؟ ایدی علاج طریقه دا دی چې انسان کوم ذهن دی او انسان کوم ذهنیت او انسان کوم عقیده دی هغه باندې په کار د سمو کار وکړو. کچېرې مو عقیدې باندې کار نه دی کړی، د انسان مایند سیټ باندې مو کار نه دی کړی، د دغه مریض کوم دی مو علاج نشو کوی. انسان په کار دی خبرې باندې یعنی باور وکړي چې د انسان کوم وجود دی دا یو د کیل میدان دی، د کې دوه قوتونه جنگيږي. یو طرف ته شیطان یو، بل طرف ته رحمان یو، طرف ته شیطان یو، بل طرف ته رسول الله بزرګوار وي. دا کوم مریض دی دا په کار د عقیدې لحاظ ته دی طرف ته مایل کې چې ته دغه دوه قوتو کې د چا خبره مانی. مثلا یو طرف ته کوم دی؟ امام مولا علی السلام دی، مولا متقیان، بل طرف ته شیطان دی، یو طرف ته شیطان دی، بل طرف ته امام صادق علیه السلام دی. او دغه دوه قوتو کې ته چا خبره په کار د څو معنی؟ لکه مثلا ودځي کې مثلا یو انسان ته شک شو، مثلا بچای د وچات کړلو کولین نه بچی مثلا کوم فرتګه د غلمدا و تو کلین لوس ولو کلین کوم د وچا د اوس دلته تو شک حالات کې شواله. اوس دلته دوا قوتونه کوم دي تو ذهن کې کوم دغه جنگ کوي. کوم پښتنه وکړو مولا امام صادق علیه السلام نه، امام صادق علیه السلام ته دی ولا تنقض اليقین بالشک. یقین چې کوم دی هغه شک سره منتقض نه کیږي، یعنی یقین شک سره نه ماتېږي. شک درو قوت نشته څنګه یقین موت کی. نو دلته مو په کور د امام صادق علیه السلام علی خبره ومنو، قبل طرف مو ته شیطان یې سنانا کلینه نجاسه شوی دی نه شیطان خبره ومنو. دلته په کور د مو یعنی واضحه خبره ده چې د امام صادق علیه السلام خبره ومنو. و دین علاوه قرآن متسیه، قرآن متدعی است ولا تسألوا عن اشیاء ان تبد لكم تسؤكم. یعنی مثلا تو چانه پښتنه وکړل د کلینه نجاسه ده کنه د نجاسه څنګه ته ویل نه د نجاسه شو قرآن یې ډیر سوالونه ما کا. مثلا کته ډیر سوالونه کوي کې د شي ته ځنو شون پاتې ته ولګي کې بیا غمگین کېږي. کندي زمن کې د قرآن یوه کیسه د سوره بقره، لکه قرآن ټولنه وګدا سورات کومه ده سوره بقره ده دو څه وجه نه نازله شوې ده. لکه بني اسرائیلو کې یو جوان مړ شوی و، قاتل پاتې نه لګېده. نږدې وڅ قومونو منځه وایي قبایلو منځه جنګ و نزاع پیښه شي و زیات مړي وشي. نو خلک راغللو حضرت موسی علیه السلام ته. حضرت موسی علیه السلام نه دا ډیمانډ وکړلو، هغه نه دا غوښتنه وکړله چې موږ ته د کوم قاتل دغه معلوم کا. ته لاړ شه خدای سره روز نیاز وکړه د کوم قاتل دغه موږ ته وښایي. هغه چې کله لاړلو خدای سره روز نیاز وکړلو، هغه نه بعد چې کومه د راغللو خدای طرف نه دا خبر راغللو چې دوی بس رپي کې وغولله کې هغه غوښه دغه جوان باندې وایي هغه زنده شي، بس تاسو ته به ووایي زما قاتل څوک دی. اوس کوم چې کومه دی ټال مټول کوي. یو حضرت لوړ شه بیا خدای نه پښتنه وکړه د غوس راوي براګوي چرګي موسی علیه السلام بیا لوړلو بیا پښتنه وکړله. مثلا داسې وغوي چې هغه یوي نه وي کړي بوري نه وي وړې حتی دا څه خبره دی حتی ورسېده چې او هغه داسې وغو ته میلو شوله چې کوم مالک و دی وغو والا هغه د قوم نه ډیمانډ وکړلو چې دا وغو زه تاسو ته درکوم په یوه شرط. هغه شرط دا دی چې دا وغو چې کله تاسو الوله کوئ داسې کومه چمړه دی هغه به ما ته سونې نه ډکوئ.
نه چونکې دوی مجبوری و هغه ته میلوش والا خو دوه قیمت کې کچری دغه خلکو د سوالات نه کوله صرف د موسی علیه السلام خبره مې کیو اول وری منلی و پس مغه کفی و دوره زحمت دوی ته نه فخیدلو او بل خبره ده قرآن یې و ان جاءکم فاسق بنبأ کچری تاسو ته یو فاسق انسان خبر وړي فتبینوا نو کې تاسو فکر وکوي تدبر وکوي یعنی زری خبره ما مانوي اوس دا منطوق د قرآن دی دا یو مفهوم لري یعنی کچری یو مؤمن ته خبر وړلو هغه کې وشه به تبین تدبر وشه دوره چون بین ضرورت وکې نشته مثلا یو انسان د دویل د جنمو سپو ده بس دوره پښتني ما کا ته چیته او څنګه دراوړې او څنګه د نو راوړې دوی پښتنو ضرورت نشته ده کچری مو دین ته غوښ چو نبیا دغه مرز کې یعنی کچا خصوصا د شک والا کو مرز دي کې بیا مو مبتلا نه کیږي کچری شک مرز کې مبتلا شولې او به تبعد د کوم ورسته نور مرزونه راسي هغه کوم دي ډیر خطرناک مرزونه دي مثلا انسان د بدن کوم دي ضعیف کیږي ذهنی لحاظ د کوم دي ډیپریشن شکار کیږي او همانداشان جوړو بیماری کې د شکایت دی هر وخت له لوز او بوس او د ته جوړو بیماری لګيږي دین علاوه کوم ده ټول نه غټه ګونه کوم ده اسراف کې انسان کوم ده مبتلا کیږي لکه مثلا ایوا کې ساده مولا علیه السلام کله جنگ سفین تتللو مولا څخه کله بصری ته ورسېدلو نو کسي چې دریا کناري باندې حسن بصری نوسته کله مولا ولیدلو حسن بصری کوم ده غډیر په شړاب سره وجود کوي نو مولا دعوت ورکړلو حسن ارسل شو سفین ته ما سره جنگ کې شرکت وکړه نو حسن بصری څه وتی یا ابوالحسن جنگ ته د ساتلم سوچ کې هم څه لوړ شم خو زنن سبي څه خونی نه راوته ما ته خطیب غیبی نه आवाज وشولو ما ته ویل چې جنگ ته لوړ نشي دا جنگ کې کوم کسان دي هم قاتل او هم مقتول د ارضوا قسم ته خال د جهنميون دي دا خبره کله مولوی متقیان ووریدله نو مولا د څه وته دا ډیر عجیب جواب دی مولا والا مولا وته د کوم اواز ته د ریکارډ دی د ته مشرور شیطان دی یعنی د کوم کسان څخه اسراف او تبذیر کې مبتلا وي د څه کوم دی لکه قرآن هم یې چې ان المبذرین اخوان الشیاطین یعنی د اسراف او تبذیر څه کوم دی تقریبا میوا منو دی یعنی کوم خالص اسراف او تبذیر کوي هغه د شیطان وړونه دي نکچری دا معلومات متوي نو بیا مو ډیرو مشکلاتونه بچ کېدای شو او چې کله مو ته دین ویلی دي تاسو شک ما کول مثلا امام صادق علیه السلام نه چا پښتنه وکړله مثلا کثیر شک دین کې هغه د معاف شوی دی د کثیر شک څنګه محاکا کېږي مو ته څنګه پاتې ولګي مولا جواب ورکوي یو انسان وړاندې بل لفظ درې واري شک وکي فصلورم واري دي ته نه د پکور خپل شک باندې ته نو وکي خپل شک بیا پروا ما کوي مثلا دی ور دي ته شک شته دواره کوته مکړي دي کا درې مکړي دي بیا وته شک شته درې کوته مکړي دي کا څالور بیا وته شک شپ مثلا څالور مکړي دي کا پنځه پس لرم ورکه د خپل شک پروا ما کوي کچې شک پروا وکړه د دې سات کوم دی به دین دی لوس نوازي دیو شبه پیروي د شیطان شروع کړله او دې ته کوم دی د رحمان لیاري کوم دی غا بیا وته بنديږي او انده د لپاره به د نورو مشکلاتو کې مبتلا کیږي او دغه پوری کوم د کوم معلومات او غو دستانه خدمات کې ذکر کړل آینده د لپاره بیا کوم سوالات هغه تاسو پوښتنه کوی شوي او آینده بیا تاسو خدمات کیو آینده تاسو خدمات کې مو ان شاء الله دا پیش کوو څه د کوم شک ولا کوم مرز ده دین انسان د کوم مشکلات پیخیږي مولای متکیان نظر کې امام معصومین نظر کې دو انسان څه خل تکاس کېدل شي دا بیا دی اخرات به څه خلتوي هغه ټیمه پوری تاسو نه اجازه غواړو د خدای په امان السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته